आखिर د شان مسعود په کپتانۍ کې پاکستان لومړنی ټیسټ میچ وګټلو. پاکستان په مقابله انګلند دویم ټیسټ میچ اختتام پذیر شو چې پاکستان پکې انګلند لا په 152 رنزونو باندې شکست ورکو. نومان علي پکې ډیر زبردست بالینګ کو په سیکنډ اننګز کې نومان علي 8 وکټې واغشتې 2 وکټې پکې ساجد خان ایشتلې ټول اورز چې کوم دي سپینرانو بالرانو کړی دي شان مسعود په سپینران بالران لګوړي ولس واړه وکټې چې کوم دي سپینرانو ایشتلې دي. مکمل سکور کارت د سره شریکوم د شان مسعود په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم لومړنۍ ګټه و چې په ټیسټ فارمیټ کې پاکستان لومړنۍ ټیسټ وګټلو د شان مسعود په کپتانۍ کې. شان مسعود چې څومره هم ټیسټ کپتانی کړي و تر اوسه د پاکستان د ټیم یو میچ هم نو ګټلې د لومړنۍ ګټه و جی. مکمل سکور کارت طرف لزو په سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاري لومړنۍ بیټینګ پاکستان کړو چې 266 رنونه کړو په فرست اننګز کې. انګلند ورپسې په فرست اننګز کې 291 وکړل چې د کې لیډ هم پاکستان ته پاتې شو. بیا پاکستان په سیکنډ اننګز کې 221 وکړل او سول لیډ پاتې چې ټوټل څه تقریبا 300 پلس پورې ټارګټ انګلند لا ملاو شو جی. نو بیا د انګلند ټیم دغه 300 پلس چیز نکل او 144 رنزونو باندې د انګلند ټوټل ټیم په سیکنډ اننګز کې آوټ شوی دی. په سیکنډ اننګز باندې کوم سکور کارت وګورو زیک راولې په 3 رن آوټ شوی، ډکټ 0، اولی پوپ 22 رنزونه کړی دي، روټ 18، هری بروک 16، بن سټوک هایست سکور کړی دی خپل ټیم 37 رنزونه، جیمی سمیت 6، برایډن کار 27، میتیو باټس 9، جیک لیچ 1 اور شعیب بشیر په لومړني بال باندې آوټ شوی دی چې عبد الله شفیق په کیچ کړی دی نومان علي په بال باندې جی. اوس کله پاکستان بالینګ وګورئ نو پاکستان صرف 2 بالران استعمال کړي دي. ساجد خان 17 اوور کړي دي، 93 رنونه ور کړي دي او 2 وکټ یې ایشتلې دي. او نومان علي 16.3 مطلب 17 اوور 2 هم کړي دي چې یو وکټ یې ایشتلې ده، 46 رنونه ور کړي دي او 8 وکټ د ترلاسو کړي دي جی. نو ساجد خان خو بالینګ داسې کړی لومړني اننګز کې ساجد خان 9 وکټې ایشتلې وي او په دویم اننګز کې نومان علي 8 وکټې واغشتلې جی. نو په سپینرانو باندې دا میچ چې کوم دی د پاکستان ټیم وګټلو، ورنه فاست بالران چې کوم په دې میچ کې د پاکستانونو عامر جمال داسې خاص بالران هم د پاکستان نو لکه فاست بالران دی میچ کې ټول فوکس چې کوم په سپینرانو باندې. او ساجد خان تقریبا 5.5 اکانمي سره بالینګ کړی، 93 رنونه ور کړی دي، وکټ یې سره 2 ایشتلې. نومان علي پکې خپل بالینګ کړی دی 2.8 اکانمي سره 8 وکټې ایشتلې دي جی. لومړني اننګز کې تاسو لموي ساجد خان خپل بالینګ کړو او په دویم اننګز کې د نومان علي په وجه باندې انګلند نه پاکستان دا ګټه تر سره کا. نو دویم لومړنی ټیسټ میچ چې کوم هغه انګلند ګټلو، دویم ټیسټ میچ پاکستان وګټلو چې په دویم ټیسټ میچ کې پاکستان 152 رنونو باندې انګلند له شکست ورکو. چونکې انګلند بیټینګ والډي فلاپ شو خو د پاکستان بیټینګ هم په دې ټیسټ میچ کې داسې امپریسیو نو، چونکې وکټ چې کوم سپینرانو د پر ډیر زیات فیور کې و. انګلند سره هم چې وکټ ایشتل شوی د نو سپینرانو ایشتل دي، جیک لیچ ور سره وکټ ایشتل دي او شعیب بشیر ور سره وکټ ایشتل دي. انګلند سره هم سپینرانو مطلب دا ټیسټ میچ چې کوم ټول سپینرانو د پاره او سپینرانو پکې ښه پرفارمنس کړی دی، بیټسمنان پکې داسې خاص نه دي چلیدلی جی. نو دا مکمل سکور کارت د شان مسعود کپتانۍ کې پاکستان لومړنی ټیسټ میچ وګټلو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.